یو طالبو اب یو مدرسې ته تو سبق لا یو استاد سره به سبق وې سورز لال راغې خو بیا چوټی کړه نه باراته د دې استادانو په خپل شاګردانو باندې نظر وی او چې اوخيار طالب وی ذهین طالب وی مهنتی طالب وی هغه ته د استاد توجه نورم زیاتې او پاغه باندې شفقت د نورو په نسبت نورم زیات وی استاد سورز دغه شاګرد په خپل درس کیو نه لید نو تاسو کده طالبانو نه ودا سه یو طالب به سبق لراته کې ناستبه سورز یو شو چې هغه ما په نظر نه دی راغلی تاسو یو کې چې بیمار دی قبل سو وجدا طالبان لاړل معلومات یو کړل رالل استاد صاحب ټیک ټاک دی وی هغه وی چې زه په دې لار راتلم یو انګریزي خوان او انګریزي دان کاکا را سره ملو شوی وی راته وی چې سکه وی ما وته وی چې طالب شوی م پلان کې مدرسه کې مې داخله غشته دا وی راته وی چې لیونی شوی خوار شدا خو بیکاره خلک دي تابم ځان سره بیکاره کی د مولیانو خواله ورنشي مدرسه کې سکه چې ته د دنیا سکار کسب زکه چې عزت درته الله درکی داغه طالب حوصله شکنی شوی وا مایوس شوی نو امید شوی نو استاد صاحب راو غوخته وته ویل که سبق مو آیا اسی خو کله کله زمو خواله راځه کنه د خدای بندا دومره زر چې کم دی مایوس شوی او نو امید شوی دا خو دنیا د قسمه قسم خلق پکې ګرځي کم خلق چې د قران او د دین د قدر نه دي خبر د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه دي خبر اغه ته پته لګي چې دا کم خلق دي او دا د کم عزت او د احترام قابل دي خو د استاد د طالب لا یو داسې وړو کې غونډه کانې ورک وته وی طالب دا کانې واخلا او بازار ته لاړ شه او سبزی والا لورشه وتوای چې دا کانې واخله پیسې را سره نشته او په دې را له یو 2 سیره گازر راکا ا طالب بازار ته لاړ سبزی فروش لورغه وته وی یو 2 سیره گازر راکا 2 سیره گازر ولا غوتللې نو وته وی پیسې خو نشته او زه استاد را لګلې ما د مدرسې استاد دی او دا کانې را کړې دي چې دا کانې ورکه د دې بدل کې ته 2 سیره گازر وروړه ا دکاندار وته وی دماغ دی خراب دی پکانو باندې څوک سبزی خرڅي ورشه مال پیسې راوړه کینینو اشاره کدا گازر ته واپس واغشته دی راغه استاد ته وی استاد صاحب وی هغه دکاندار کاکا خو مال په دې کانی باندې گازر را نکړي وته وی اوس بازار تلاشه منیاره والا لا او هغه ته دا کانی وخایا چې لکه پیسې را سره نشته دا کانی را سره دی څومره سودا به پیرا کې دی بازار تلاړ هغه منیاره والا سره ملو شو هغه ته وی سودا پس راغلی ما خو پیسې را سره نشته استاد را لدا کانی را کړې دی په دې کانی به څومره سودا راکې امنیاره والا چې دا کانی په لاس کې واغشته وېړو را وېړو وی طالب کانی خو قیمتي کانی دی خو زه په د زورو روپو سودا در کول شم د دې نه زیات نه د وته ورګه زو استاد نه تاسو کوم چې سوي کانی واپس راوړ استاد صاحب لا وی استاد صاحب منیاره والا خو وی چې په دې باندې د زورو روپو سودا در کوم استاد وته دا کانی اوس یو څه بازار کې زرګر لاړ شه او هغه ته وایي چې دا کانی د 100 روپو دی دا طالب لاړو بازار کې زرګر لورغه کانی ولا ورک وی زرګر کاکا دا کانی به د 100 روپو وي هغه وته طالب کانی خو ډیر قیمتي کانی دی خو که ما یې خرڅه نو 1 लाख روپے بدل زه د دې در کما سره د دې نزياتي نشته کی دي چې دا نورم د ډیر قیمت والی طالب حیران شو یو کانی دی سبزی والا په 2 سیره گازر نه راکې منیاره والا وی د 0 روپو سامان په در کوم او زرګر وی چې قیمت خو ډیر زیات دی خو زه به تعالی 1 लाख روپے در کوم واپس راغی استاد له ورکوي استاد صاحب زرګر خود دې 1 लाख روپے قیمت لګاو عجیب خبره ده یو کانی دی او درو کسانو مختلف قیمتونه لګول استاد صاحب وتوی دا عام کانی نه دی دا قیمتي ملغلره ده هیره ده خو سبزی والا د دې د قدر او د قیمت نه بالکل نو خبر ناغه په تعالی 2 سیره گازر در نکړي او منیاره والا د دې د قدر او د قیمت نه سناس خبرو ناغه د 100 روپو قیمت لګاو او زرګر د دې د قیمت نه اصل خبرو نو هغه 1 लाख روپے قیمت لګاو قدر زرګر شناست قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری او بیا وته طالبہ دنیا کې هر قسم خلق اوسېږي داشم شچغی د علم د قدر نه دی خبر
اغي د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه دي خبر. هغه وای دا بیکار خلق دي، دا فضول خلق دي، دا بے عزت خلق دي، دا بے وقعت خلق دي. خدا سے خلق مشتا چې هغه د علم د قدر او د قیمت نه خبري، د عالم او د طالب د مقام او د مرتبه نه خبري. نو ته د لګو خلقو د خبرو د وجه نه مایوس شوې او نا امید شوې او د دین د زده کړې او د علم د طلب لاره دې پرې خدا. همدغه ورځو کې د وخت بادشاہ ته یو مسله پیښه شوه. خپلې بیبي سره په خبرو د شپې وخت دی او په اسمان باندې د 14 سپوږمۍ پړقېده. بادشاہ خپلې بیبي ته وی کته د دې سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې نو ته په ما په 3 طلاقو طلاقې. خبره خو وکړه خو چې سوچ وکړه چې هلکه دا مې څه الفاظ وې. نو همدې عالم له خپل یو قاصد راولېږه، خپل یو خادم یې راولېږه چې بادشاہ داسې خبره کړې د خپلې بیبي ته. مسله څنګه ده؟ بیبي په طلاقه ده که نه ده طلاقه؟ استاد صاحب عمده شاګرد را پاسو وته وی راشه نن به تا ته د علم او د دین د مسلې د قدر او د قیمت، د عالم او د مفتی د قدر او د قیمت او د مقام او د مرتبه پته ولګي. ویلاړ شه بادشاہ لا د دې مسلې جواب یوسا چې بادشاہ سلامت مطمئن اوسېږه بیبي در باندې نه ده طلاقه. او دلیل وته دا آیت د قرآن شریف وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین فرمای چې مونږ انسان په ښکلي ښایسته او بهترین شکل او صورت کې پیدا کړی دی. انسان د ټول مخلوق نه زیات ښایسته دی، بهترین شکل کې. عزت کرامت شرافت او بزرگی الله انسان لور کړی دا. په مخلوق کې هیڅوک د مرتبه ته نه رسی. دا طالب لاړ او د استاد دا خودل شوی جواب بادشاہ ته وی بادشاہ سلامت بیبي دې در باندې نه د طلاقه. ټیک خبره دې کړې ده. بادشاہ ډېر خوشاله شو. د طالب له ډېر انعامات ورکړل او تحفه تحائف ولا ورکړو، سورلې ولا ورکړې او خپل خصوصي اهل کار وسره کړل. وی دې کور ته ورسوي چې راغی استاد صاحب ته وی استاد جی سترګې دې را لکولاو کړې. حقیقت دا دی چې دین او د دین علم دا د عزت سیز دی.